نو چې یو سړي سره د مقابله کسان نه برابرېږي نو هغه به الیکشن وګټي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، مظفر شاه یم د یو نوی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن مونږ د تحصیل چیرمن کاشف خان په دفتر کې موجود یو. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بلدیات چې کوم دي د یو علاقې یا د یو ملک چې کوم دي بنیادی ضرورتونه پوره کوي او دغه ادارې چې کوم وي هغه خلکو ته په اسانه د هغوی رسایي. د بدقسمتۍ نه چې کله دغه بلدیات په وجود کې راشي، پیله خو زموږ د بل بدقسمتي ده چې دلته بلدیاتي الیکشن چې دی په هغې کې رکاوټونه وي او چې کله دغه بلدیاتي انتخابات وشي نو بیا دوی ته د فنډینګ چې کوم دی هغه ډېر مشکلات وي او په دغه وجه د خلکو مسلې چې کومې هغه جونکې توي. نن موږ د تحصیل چیرمن سره موجود یو، د دوی نه به دغه حواله پوښتنه کوو چې دوی ته د فنډ څه صورت حال دی او په دې یو کال کې دوی څومره چې کوم دی د خلکو خدمت وکړی شو. چیرمن صاحب ډېره مننه د ټایم راکولو زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو. مهرباني. دا راته ووایئ چې ستاسو یو کال وشو د بلدیاتو، څه صورت حال دی د فنډ په حوالې سره یا ستاسو چې کوم کاوشونه دي هغې راته لږ تفصیلي خبره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول ستاسو ډېره زیاته شکریه، ستاسو د ټیم. د هغې نه پس تاسو اولنۍ خبره وکړه چې یاره یو ملک چې کومه ترقي هغه بلدیات په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. نو د هغې به زه تاسو ته ویم چې یو کال وشو تقریبا زموږ د وخت چې کله الیکشن شوی دی بیا موږ جون کې حلف اخیستی دی. نو تاسو ته پته ده چې بلدیاتي چې کوم سیټ اپ راغلی دی دا چونکې نوی سیسټم دی. تاسو ته پته بلدیاتي الیکشن همیشه د دغه کې شوي دي چې کوم جمهوري حکومتونه نو په هغې کې شوي دي چې کوم ډکټیټر و. بیا د اولنی جمهوري حکومت و پی ټي آی د عمران خان په ویژن کې هم دا و. نو اولنی دا و چې دا په 2 پیرې زموږ په صوبه کې چې هغه حکومت راغلی دا واحد خان صاحب چې دی هغه بلدیاتي الیکشن وکړو نو دا کریډټ هغه ته ځي. بیا داسې ده چې زموږ ملک چې کوم قانون سازي کېږي کوم قانونونه دي په غټه سطح باندې لکه زموږ فنډس چې دی هغه زیاتره ریلیټډ ایم پی ایز ایم این ایز سره محکمو ته راځي. خو بیا هم زموږ چې کوم نوی سیټ اپ جوړ شوی نو په دې کې اول په هغه سیټ اپ کې ټایم ولګېدو، په هغې کې بیا حکومت لاړو، نګران حکومت رالو. تاسو ته پته چې زموږ د ټول ملک چې کله د پی ډي ایم حکومت راغلی دی نو هغه تقریبا په ټول ملک کې داسې حالات دي د فنډز په حواله سره چې د فنډ ډېرې زیاتې مسلې دي. د هغې باوجود دلته موږ په خپل تحصیل کې چې کوم موږ خپل کوششونه کړي، زموږ سره ویلج چیرمنان دي او ما په خپله باندې زموږ په تحصیل کې چې کوم اولنی ټي ایم ای دفتر دی هغه د اوسه پورې هغه خپل بلډینګ نشته، خپل ځمکې نشته. هغې کې باقاعده موږ چې کوم منسټر دی هغې کې سیکټران دي هغو ته موږ لیټرې کړي د خپل طرفه د هغې دپاره دغه شانتې دلته سلاټر هاوس ډمپینګ ګراوند دا ټولې مسلې دي. نو موږ په هغې کې خپل کوششونه کړي او نور هلته په صوبه کې په غټې محکمې دي د هغو کار دی. نو انشاءالله چې دا داسې زر نه کېږي خو دا زموږ کوشش دی. ولې تاسو ته ما وایي فنډونه ډېر زیات ورکاو دي او انشاءالله د بریکوټ تحصیل عوام سره موږ الیکشن کې دا لوس کړی چې ستاسو چې کوم فنډز راځي انشاءالله هغه به پوره په دې عوام باندې لګي چې راله. د هغې نه علاوه دلته موږ په خپلو دفترو کې په حجرو کې په لارو کوڅو کې دلته موجود یو چې څه مسایل لازم موږ د خپل عوام سره ولاړ یو. الله دې وکړي چې زموږ حکومت چې کوم دی هغه دغه فنډ ریلیز کړي تاسو دغه کارونه خپل سر ته ورسوئ. چونکې تاسو د سوات په ګیټ وی باندې تحصیل بریکوټ چې دی د سوات ګیټ وی ده او دلته کې امن و امان صورتحال چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی. نو چونکې نن سبا چې کوم حالات روان دي څه به وایې د خصوصا د تحصیل بریکوټ او د پوره سوات د امن و امان چې کوم صورتحال روان دی؟ مظفر شاه صاحب دغه ډېره ښکلې خبره وکړه. ولې چې دې ملک کې زموږ په علاقه کې امن وي نو سیاست به هم وي، دلته به نورې مسلې هم وي. د ټول نه اول خو چې کوم بله ورځ پولیس باندې دې نه مخکې پېښور کې کومه واقع شوې ده د هغې مذمت کو او د هغې پولیس وروڼو سره د هغو سره همدردي او دغسې ده چې زموږ الحمدلله چې کله
کم پالیسیز جوړې ده په هغې سطح باندې خان صاحب حکومت نو تاسو ته پته په دې ملک کې امن او امان و په دې کې ډېر ښکلی ملک په ترقۍ باندې روان و نن سبا چې کوم دغه حالات دي نو د هغه تاسو ته پته ده چې کم حکومت راغلی د هغو پالیسیز دي او هغه چې کوم یو کال وشو چې څنګه معاشي پالیسي دغه شانتي امن او امان په حواله سره دا ټولې خبرې دي نو ګوره دا د هغې ردي عمل دی چې دوی دلته هغه سیسټم هم ګډوډ شو د امن او امان هغه د هغې سره چې کوم اپریشنز حمایت دو کړی دی د پی ډي ایم حکومت او د هغې کړی دا د هغې ردي عمل دی او الله دې وکړي چې یاره زمونږ د ملک ته حالات ښه شي ولې چې دا ښه شي نو انشاءالله دلته به هر څه زمونږ د تحصیل له حده پورې خبر ده نو دلته زمونږ چې څومره خلک دی دلته چې کوم ډي اس پي صاحب ایس ایچ اوګان او نور د علاقې چې کوم اے سي صاحب چې کوم ایډمنسټریشن دی د هغو سره زما رابطې دغه شانتي عوام سره نو انشاءالله مونږ به چې څومره زیات کوشش مونږ به خپل علاقه کې په ټول سواد کې او په ټول ملک کې مونږ وایو چې امن راشي د هغې دپاره به کوششونه کوو هغه هم لګیا دي دلته په هر شیز باندې زموږ نظر دی بالکل جی چې امن وي نو په ملک کې به کارونه کېږي ترقیاتي کارونه به کېږي هر څه د امن سره تړلي دي دا راته ووایي چې ستاسو پارټي چې کومه ده ستاسو چیرمین چې کوم دی هغه د انتخاباتو دپاره خپل کوششونه کوي په دې ملک کې سپریم کورټ د طرفه یو آرډر راغی چې یاره په پنجاب کې انتخابات د کې پی انتخابات چې کوم دی هغه خو لا په التوا کې دي څه ګڼئ چې دا انتخابات به وشي که څه ستاسو څه نظر دی په دغې حواله د دغې حواله سره به زه داسې وایم چې دا سلسله د هغې نه شروع شوې چې کله یو کال مخکې چې کومه مسله راغله ریجیم چینج په هغې کې حکومت بدل شو تاسو ولې دا زمونږ چې کوم معاشي حالات زمونږ امن امان زمونږ چې نور کم ملک حالات هغه ډېر په ښه طریقه سره چې په تاریخ کې هغه هر څه په ریکارډ باندې پراته دي چې هغه دونه ترقي چرته نه ده شي ولې دلته کنسټرکشن چې په دې درې نیم کال کې کم زموږ په ملک کې روانو انډسټري دغه شانتي زراعت هر یو شوبه هغه ډېر پټاپ روانه نو چې هغه ریجیم چینج وشو خان صاحب عوام ته راووتو په یو سازش تحت باندې هغه حکومت لري شو خو ټیک ټاک حکومت روانه دغه حکومت بیا رالو او په هغې کې زمونږ دوه صوبایي اسمبلیانې وې د خان صاحب فیصله وه د پارټۍ چې یاره اسمبلیانې ماتې کړو د هغې وجه دا وه چې په دې وجه ماتو دا دوه اسمبلیانې دلته په صوبه کې هسې ناست وې د مرکز نه پنډ نه راتلو ولې زمونږ زیاته رایلټي زمونږ زیات ټیکسس چې دي هغه ټول مرکز سره ډارې کړي نو صوبې هسې په نوم باندې حکومتونه ناست دلته سونه د هغې دپاره خان صاحب ورته دا ووي چې زه دا دوه اسمبلیانې ماتې کړم چې دوی په دې کې الیکشن وکړي خو د هغې مین وجه دا ده چې ټول عوام ته او ټول ادارو ته ټولو پارټو ته پته ده چې که الیکشن وشو نو خان صاحب په 2/3 اکثریت نه چې دا ټول هغه په ډېر غټ مارجن باندې راځي نو د هغې د یرې نه دا ډیلی ټیکټکس کوي دا الیکشن لیټ کوي لکه که تاسو پکې د پنجاب او د کې پی خبره وکړه مین خبر دا ده چې د پنجاب هم او په کې پی کې موږ درخواست داخل کړی دی نورو پارټو نه دی ولې دا خو اسانه الیکشن زموږ جمهوري ملک دی پته به ولګي که د خان صاحب کارکردګي نه وه د هغه په دې صوبه کې نه په ملک کې نه هله به عوام ووټ ور نه کړي اسانه طریقه ده نو موږ ټولو پارټو ته هغه څو پیرې لکه دغه شانتي دا قصه روان ده دوی په مخه ډیلی کوي خو انشاءالله الیکشن به کېږي او د پاکستان عوام بشعور عوام دی هغه به انشاءالله چې چا څه کارکردګي کړي په هغې باندې به کېږي او دا به تا ووایي چېرې الیکشن لیټ کېږي نو اوس زموږ ملک هغې طرف ته روان دی چې کوم آئین مکمل هغه دو مات کو خبره نشته خارې ناپرسان دی د چا زوري دغه بکاري لکه په زور باندې بکار کېږي نو ملک هغې طرف ته روان دی خو انشاءالله موږ د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان غریب عوام چې کوم 98% انشاءالله موږ به ملک دغه حالات ته نه پرېږدو که الیکشن په زوري په رضایي انشاءالله دا الیکشن به کېږي دې سره مې چیرمن صاحب یو بل سوال ذهن ته راځي که موږ وګورو د ریجیم چینج نه وروستو په پنجاب چې کوم حکومت جوړ شو هغې کې خو ډېر اړې ګډه خو کوم چې د کې پی حکومت ستاسو هغه بالکل ټیک ټاک روان نو تاسو څه ګڼئ چې د خان صاحب دغه فیصله چې د اسمبلیانې ماتول دا ټیک وي نو هغه په دې باندې ټیک وي زموږ مشر دی او ما ته دې په دې سوچ هغه ماتې کړې وي د اسمبلیانې چې یو خو حکومتونه هسې ناسو مرکز نه فنډز نه میلاوي دویم خبر دا وه چې یاره په ملک کې دوباره الیکشن وشي
او د هغې وجه دا د الیکشن په دې وجه وشي چې ما په کارکردګۍ به خبره وکړو چې کوم د رژیم چینج نه بعد 10 اپریل نه بعد زمونږ که معاشي حالات وګورئ هغه انتهایي په تاریخ کې لکه داسې خراب شوي نه دي. دلته که تاسو هر یو شعبې ته وګورئ موږ به د خپل تحصیل خبره کوو په لوکل سطح چې خلکو ته پته ولګي زمونږ دلته 3.5 کال حکومت په دې تحصیل کې نو دلته بجلی دلته ایجوکیشن دلته هیلث هغه ټول نظام او د ملک چې کوم دی هغه تباہ کېدو طرف ته روان دی. نو خان صاحب په دې د اسمبلیانې ماتې کړې چې یاره دا خو ډېر دوه غټې اسمبلیانې دي په پنجاب د ټول نه غټه ده بیا KP ده. نو که دا مات شي او په شریکه باندې الیکشن وشي نو آیا که هر څوک راله خو کم سټیبلیټي چې دا هغه به راشي په ملک کې نو د دې سره به حالات ښه شي. د دې دپاره دا فیصلې چا کړله نو ټیک کړې ده. دا راته ووایي چې چیرمن صاحب ملک چې کوم دی ډالر چې کوم حد ته ورسېدو پټرول چې کوم دی هغه د خلکو د دستې رس نه بهر شول د یو غریب سړي ژوند چې کوم دی هغه په دې ملک کې انتهایي ګران شوی د مهنګایۍ د وجې نه. یو دیاړیدار سړی چې دی دی به 4 ورځې دیاړي کوي نو د هغې نه پس په دې د وړو یو بورکې ځان له اخلي څه به جوړېږي چې زموږ د دې ملک. نو هغه خو عوام هر څه نه او پوهه دي چې PDM حکومت ټولې پارټۍ په شریکه راغلي دي نو دوی د دې ملک داسې حالات کړه اول یې کړه دا کرپټ خلک چې کوم د دوی فیصلې دي د پالیسیز دي نو ګوره دوی چې راله د دوی بله خبر نشي په خان صاحب پورې لیږئ خپل کیسونه ماف کوي. اخیره کې راته چې په شارټ الفاظو کې دا ووایي چې یو خو که انتخابات سبا کېږي او که بله ورځ کېږي نو په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف تاسو څه مستقبل وینئ. دویمه دا چې په شارټ الفاظو کې د تحصیل بریکوټ خلکو ته چې هغه ستاسو نه لویه توقع لري د بلدیاتي نمایندګانو نه هغوی ته به څه پیغام ورکوئ. دا روان چې کوم الیکشن کېږي صوبې په حواله سره نو دا خو زمانه به زیاته پته تاسو ته او بیا عوام ته پته لګي چې عوام کله الیکشن کېږي نو هغه تقریبا 2-3 میاشتې مخکې هغه خپله فیصله کوي. دې نه مخکې دا بلدیاتي الیکشن شی نو تاسو به زمونږ پروګرامونه خبرې هر څه اورېدلې پای کې موږ مخکې ویلي چې که دلته څوک مقابلې ته راتله غواړي نو هغه ځان له دونه ووټونو غم مه کوي. بیا د هغې نه شنګردار کې پروګرام نو دا ټول تحصیل چې کوم زما مقابلې کې ولاړو تحصیل چیرمنان امیدواران دوی ته ما یو په هغې جلسه کې وویل چې ګوره ستاسو سره که ټیم وي نو بیا راشئ مقابلې ته که ټیم د سره نه نو تاسو الیکشن الریډي بایللی ولې زموږ په هر ویلیج کونسل کې چیرمن یوت کیسان نو هغه صرف د پاکستان تحریک انصاف سره برابر را روان وخت چې کوم د صوبه کې دی نو هغه هم دغسې دی چې دا الیکشن خو ګټل او بایلل دا خو وروسته خبره ده خو زموږ اګینسټ چې کوم پارټیان دي هغه PDM دی هغه په شریک الیکشن کوي. زما یقین نشي کېدی چې د هغو سره یوازې چې کوم دلته زموږ 100 دي کسونه سیټ دي په پراوینشل د هغو سره دا کانډیډیټ نشي برابر دا خبره ځان سره ولیکه. الیکشن خو وروسته خبره ده چې څوک ګټي یا بایلي نو چې یو سړي سره د مقابلې کسان نه برابرېږي نو هغه به الیکشن سره وګټي. نو مستقبل د پاکستان تحریک انصاف دی او د هغې وجه دا ده چې هغه په خپله کارکردګۍ باندې به په دې صوبه کې الیکشن ګټي. بل تاسو د تحصیلي بریکوټ په حواله سره خبره وکړه نو په هغې سره زه دا وایم چې کم خلکو ما له ووټ راکړی دی او د ټول تحصیل مشر یم نو انشاءالله چې د دې موږ ته فنډز میلاو شي نو موږ به د خپل لکه چې کوم پروجیکټونه نو هغه پروجیکټونه چې د انشاءالله موږ چې کوم د الیکشن نه مخکې وعدې کړي وي هغه به کمپلیټ کوو په هغې باندې به کار کوو. موږ په مشاورت د دې خلکو سره ولې زموږ ټول ویلیجون دي ټول خلک زموږ سره هغه اټیچ دي نو انشاءالله د هغو سره به هغه فنډز چې کوم تقسیم دی هغه فیصلې به کوو دلته تحصیل لپاره ما کار به ولګوم. ډېره مهرباني ستاسو. جګر قدرمند کتونکو تاسو د تحصیل چیرمن کاشف خان خبرې واورېدې موږ د هغوی سره په مختلف ایشوز باندې خبرې وکړې خاص کر د تحصیلي بریکوټ خبره به وکړم نو هغوی په خپلو خبرو کې دغه ووایي چې یاره فنډز چې کوم دي هغه چې موږ ته کله میلاو شي نو موږ به د الیکشن کې چې کومې وعدې شوي وي د عوام سره هغه به پوره کوو خو د فنډ نه علاوه هم موږ د تحصیلي بریکوټ عوامو ته
د دې دفتر دروازې کولاوي تاسو راتلی شئ دلته کې د پټ نه بغیر هم چې کوم ستاسو مسلې مسایل هغه به د حل کولو کوشش کوي. دغه رنګ دوی د ملک د امن او امان چې کوم صورتحال دی په سوات کې بیا خصوصا په تحصیل بریکوټ کې په هغې باندې هم خبرې وکړې او د دوی د وینا مطابق را روان مستقبل چې کوم دی هغه یو پیر بیا په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف دی. تر یو بل پروګرام پورې مال اجازت راکړئ. د تل پاتې خدای پامان.